ها بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علی رب العالمین. نو بدون اورځو کې منګه د فعل ماضی گردانونه وې منګه چې فعل ماضی آیت لګي چې پتی رشوی زمانہ مندلل کوي په څه زمانہ باندې پتی رشوی زمانہ مندلل کوي او بیا موږ وی چیرې ماضی چې نن درې سلور قسمونه دي ماضی مثبت معلوم ماضی منفی معلوم او ماضی مثبت مجهول او ماضی منفی مجهول و دا تاسو یې ذکر دي چې ماضی مثبت مجهول څه معنی ده په تیر شوی زمانه کې یو کار د کېدو خبر ورکړی او فاعل معلوم نه فعل ماضی منفی معلوم څه معنی ده په تیر شوی زمانه کې یو کار د نه کېدو خبر ورکړل شوی او فاعل معلوم نه نو دلته به هم دغه مثبت او معلوم به خو صرف د ماضی په ځای باندې مضارع لیکو د ماضی په ځای باندې وسلی کو مضارع چې کنه دا هر هغه فعل ته ویلېږي چې هغه په موجوده زمانہ یا پراتلونکو زمانہ د یو کار په کېدو یا پنه کېدو بندلل کوي چې بای کې موجوده زمانہ یا آینده زمانہ موجوده وي موجوده زمانہ یا آینده زمانہ به موجود اندي ته سوې ها واښو به معنی چې د دې کې آینده زمانہ یا موجوده زمانہ لکه زه مې یو د څه خبره ده چې هغه یو کس وحل کړي وو هغه یو کس وحل کوي ایو کس به وحل وکي درېوړو کې فرق دی کنه هغه یو کس وحل کړي دا کومه دغه ده الکه لیکل مکوا ما ته ګوره دا بنکا کپی بند کړه بلا او زویما چې وځه حل کوم زه تاسو سبق وېما دا کومه زمانہ دا کومه زمانہ سره زمانہ حال زمانہ زبا سبا مدرسې ته راځم مستقبل لا زه چې اوس کور د لاړ شم نو روټي بخورم ها استقبال لګنه ها مستقبل او زمانن چې نس کما مستقبل لګنه ها زبرو مدرسې ته نوم راغله ماضی نه دغه شانتي د تیر شوی زمانه لپاره چې کوم لفظ استعمالي غي ته ماضی وي څور دوی او په کوم فعل کې چې موجوده زمانه وي یا به آینده زمانه وي نو دې ته ویل کېږي فعل مضارع څور دوی فعل مضارع څور دوی د فعل مضارع پہچان داره چې دې په شروع کې با د حروف اتین نه حرف راغلی حروف اتین سو حروف اتین دا سلور حروف دي حمزه تا یا نون دې ته حروف اتین وای څورته وای دویم ټکی ورته ولګي حروف مضارعات څورته وای حروف مضارعات هغه حروف ته وای چې د فعل مضارع په شروع کې راغلي چې د فعل مضارع او دې د حروف اتین هم ولګي څورته ولګي حروف اتین په دې خبره باندې پوه شئ حروف اتین بیا حروف اتین څو حروف دي څلور کم دي الف نو حمزه تا یا نون پدې کې ګورا دا حمزه چې کنه دا په یو څه کې راځي پسو څه کوي په یو څه کې او نون چې نه دا هم په یو څه کې راځي نون پسو کې راځي په یو کې یا چې نه راځي په څلور څه کې یا پسو څه کې راځي نو یو او څلور دا څه شولو نو د سوال اوس نه شپږ لري شي سو پاتې شي نو د خدای قدرت راته نه دا په اتو څه په شروع کې راځي واښوي د یو په څه په شروع کې سره راځي حمزه الف مو آئے کنه حمزه وای الف سره کنه الف خالی وي د حرکت نه او چې حرکت به نه کنه نو ته پتا بیا وې څنګه دا نه ویلې کی بیا لکه تاسو دا احدن نو چې دا په دې باندې زبر وې نو دا بیا حمزه دا الف نه بیا الف نه ویلې کیږي نو الف بنا وایو حروف اتین سوری څلور حروف مضارعات سوری څلور کم دي ناورما او حمزه باب د سوچ کو به شروع کی راځي په یو او نون به سوچ کو به شروع کی راځي د یو او یا به سوچ کو به شروع کی راځي او نو د تا نه اتو سیغو وذکر سیغو خو موږ ذکر دي کنه چې په هر گردان کې سوچ کی په هر صرف کبیر کې سوچ کی دا سوال له صحیح په څو قسم دي نمبر 1 دا ذکر دي کنه غائب نه پیژنم زمانه شوه ده دا فرحان براته وي چې غائب څه ته وي غائب زروا
نه کنه فاعل موجود نه او سره ها بیا مجهول هغه ته وای ها خبر پټه ها ګوره د اول ورځ نه چې کومه خبره مې کړې ده کنه د اخر ورځ پوردا خبره یادول پکار دي دا اوس غایب بل لګي زم نو ته کوی چې فاعل نه معلوم دي څه خبره ده غایب څه ته وای چې دا خبر کول وو کې زمنګ مخې ته نه زمنګ مخې ته موجودو نه ندي ته څه ویلېږي او حاضر څه ته وای خبر کول وو کې زمنګ مخې ته او متکلمو ها نو په هر گردان کې سوسي دي وای درې سړي سوسي دي 14 دا 14 چې په څو قسم دي په درې قسم دي اول نه شپږ د صحیح بیا شپږ د صحیح او دوه د صحیح دي دوا خو کار د سو کوي اول نه څنګه رسو څه کار کوي دا دوا او دویمه څنګه اصل ورچو کار کوي پدې پوه شوي ها بیا موږ ویلو چې په هر شپږو کې اول نه درې څنګه صحیح مذکر او رسولین درې بیا په هر دریو کې اولین څنګه او دا که ټیبل باندې دی واحد مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب جمع مؤنث غائب پوه شوي ها نو پدې کې دا الف چې دی کنه الف دا راځي د واحد متکلم په څنګه کې پس کې راځي او دا نون چې دی نه دا راځي تسنیه او جمع مذکر او مؤنث نو رسول څخه په شروع کې متکلم کې دا نون راځي ٹھیک شو لا یا چې نن دا په سلور څخه کې راځي په څه څخه کې نمبر 1 واحد مؤنث غائب واحد مذکر غائب ہو واحد مذکر غائب واحد تسنیه مذکر او جمع مذکر غائب پوه شئ تسنیه مذکر هم غائب دی درې شو کنه نه لاولې درې سګي او یو چې د جمع مؤنث غائب جمع مؤنث غائب پوه شئ نه دې سلور څخه کې پس راځي یا برازي و د دې نه علاوه څه څه پاتې شوي اتا نمبر 1 واحد مؤنث غائب تسنیه مؤنث غائب د جمع مؤنث په پاسه لیکل نه د تسنیه مؤنث غائب جمع مؤنث غائب مخکې لیکل لګره نو دا باندې لیکو او شپږ څنګه د حاضر ځان د ځان په خپل وایا شپږ د حاضر واحد مذکر حاضر تسنیه مذکر حاضر حروف اتین سو حروف دي دا کم حروف ده وای دا رس کم حروف ده وای کم نه دي کم نه دي د سینې ما زم دا سره بار دا حروف راځي د فعل مضارع د پہچان د پاره د فعل مضارع د پہچان د پاره بیا دا سو حروف دي سلور کم دي حمزه رسو سے کو په شروع کې راځي او هغه یو څه کم ده نون دیو څنګه کمانا او دا یا رسو سے کو شروع کرا دی سلو رکے سو سے کوئی ها باندې باندې پوښتنه تاسو ها وز دا به موږ څنګه جوړو نو ګوره د جوړول طریقې دا لکه دا نسخره ده کنه د دې په شروع کې د دې حروف مضارعات دی وټکه ولګوا نو زل اول لکه دا جوړو مواد مذکر غائب څنګه جوړو ما نو کو یا سمولکو یا فا کلمه به ساکنه کم او په اخر حرف باندې ضمره ولما په اخر حرف باندې ضمره ولما او په عین کلمه باندې نه په عین کلمه باندې کله زبر راځي کله بزیر راځي کله پیش راځي به چې ان شاء الله کلم بابونو به چنو کنه نو بابونو بزیر سره موږ ته پته لګي نو درې کار به موږ کوو نمبر 1 دا موږ به فعل مضارع معلوم به سره جوړو د ماضی معلوم نه د څنګه به جوړو د ماضی معلوم نه څنګه به جوړو په شروع کې به حروف مضارعات ولګاو فا کلمه به ساکنه کو او په اخر کې به ضمه ولګاو په اخر کې به سو کو او عین کلمه نه دی باندې بکله موږ فتحه کله کسره او کله به ضمه وي د باب مطابق په بدلو نو دا نصرانه به څه جوړ شي ينصرو دا ضربنا نورما يضرب دا ضربنا دا فتحنا يفتح دا دخلنا دا رزقنا دا كسبنا دا حسبنا يحسب دا فتحنا دا سمعنا يسمع دا الاولين څنګه يسمع څه څنګه اول نه او دویمه څنګه چې جوړو ما نو ما ویلو چې هر تسنیه او جمع رس څنګه نه جوړیږي د خپل واحد نه جوړیږي کنه ها نو يسمع څنګه ينصر څنګه چې تسنیه جوړوم د تسنیه څه علامه ده الف سلام نه الف نو د ينصر نه بدل جوړ کما ينصرا سبا جوړ کما ينصرا یعنی الف هی کنه د الف نه مخکې مونږ ویلو چې د الف سره موافق حرکت څه شه ده فتحه د واو سره او دا یا سره
نو دلته الف راغلی الف نمک به څه ولیکم فتحه او دا ضمه چې ما حذف کړی ده کنه دې ته لکه ضمه اعرابي څورته وای نو دې ضمه اعرابي په دې باندې بوله کوم نون اعرابي څه بوله کوم نو یو څه ما سره شو ينصرو دا ينصرو ما د فعل ماضی نه جوړ کړه او ينصرانه به نه جوړ کړه نو ينصرو ينصرانه ينصرون چې وسه جوړو مې نو دغه ينصرو ده د جمع لپاره به څه لګاو واو لګاو واو کنه او نون چې دا زمي په وس کړي نون عربي ينصرون ينصرو ينصرانه ينصرون ينصرو ينصرانه ينصرون ينصرو ينصرانه ينصرون واجب بني معنی ينصرو ينصرانه ينصرون دا لاول ادریس کړي لکه يفتحو يفتحان يفتحون يدخل يدخلان يدخلون واجب بني معنی او يسمع يسمعون يأكل يأكلان يأكلون يرزق يرزقان يرزقون دا بیا چې تاسو ته پوره ده نن سبا کې موږ څه چلو کو موږ اول فعل مضارع تعریف وکړو چې په فعل مضارع کې کوم څه کوي حال او بلا استقبال والا دا سبق لیکل دی په 25 نمبر پیج باندې 25 نمبر پیج تاسو راوړو زر 25 पेज रावड़ो वो ये वो फेल है जिसे किसी काम का ज़माना हाल या मुस्तकबिल में होना या करना समझा जाए चुपाए कि योकार पर ज़माने हाल या इस्तकबाल की कीदल दाखिल पर समझ कर राजी जैसे यद खुलो दाखिल हुआ हो रहा है या दाखिल होगा अकबर यंसुरो मदद कर रहा है या मदद करेगा फ़ायदा अलामत मुजारे 4 है अलामत मुजारी सूरी चलूर दी कम दी या ता हमजा नून उनको हरूफ अतैन और हरूफ मुजारात भी कहते हैं हरूफ अतैन और हरूफ मुजारात पर तो हम हुए जो या 4 सिगों की शुरू में लगती है हाँ और 4 सिगे कभी नहीं नुदा लिख ली हम वाहिद मुज़क्कर गायब तस्निया मुज़क्कर गायब जम मुज़क्कर गायब जम मुअन्नस गायब था 8 सिगों की शुरू में लगती है जैसे वाहिद मुअन्नस गायब तस्निया मुअन्नस गायब और हाजिर की चीज़ से हमजा सिर्फ वाहिद मुतकल्लिम की शुरू में लगता है और नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम के बे मुजारे मालूम बनाने का तरीक़ा माजी मालूम के शुरू में अलामती मुजारे लगाकर फ़ेल मुजारे मालूम बनाया जाता है पोश भाई नूर तक बमंग सभा वायु सिर्फ तक पूरी तक नून सिर्फ जमा मुतकल्लिम हरूफ अतैन हरूफ मुजारे तो मुजारे तारीफ हो आओ अते हमजा पसू की राजी या पसू की राजी ता पसू की राजी नून पसू की राजी अदा वाले इधर सके हम इंशाल्लाह सवाब या गर्दन मोई ताज कम तजवीद वाले दिन ता गर्दन दर्जी ने मुजारे क्या चालू